چیرمن ایماندار دی زمون چیرمن چې دی هغه یو بین الاقوامي سلیبریټي ده تاسو ټول وکتو دا بیګاج ابلش په چې کوم هغه په یو ان ته خطاب وکړو په ویډیو لینک باندې تاسو دا هغه خبره وره چې هغه سوي لکه زوم چې سپیچز کوم زو دا سیاسي خبره نه کوم نه په سیاست پوهیږم نه سیاسي خبره کول لازم نه دروغ ویلای شمه عمران خان د زړه د امت مسلمه خواخوږی دی عمران خان غواړي چې مسلمانان په دې ټوله دنیا چې څنګه مخکې حکمراني کوله دغه شانتي مسلمانان دوباره په دې دنیا باندې حکمراني وکړي دغه سوچ دغه فکر چې دغه دومره لوی دی او دغه د سوچ عکاسي دغه په الفاظو کې او دغه په سپیچز کې تاسو اورئ چې په یو ان کې هغه 13 کم خطاب کړو تاسو ټول د پته د سکم 2.5 ملکونو کې دغه سربراهان باغې کې شریکي چې هغه څنګه خطاب کړو د سنه هغه شروع کړی و د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کړی و ایاک نعبد و ایاک نستعین یوي تاسو ټول د پته دغه یو ان اسمبلی ده چې په دې کې د پاکستان حکمرانان د کلمې نه به شروع نه کولې یریده به کلمه به نه شویلې چې زمونږ امریکا خفه نشي زمونږ یهودیان خفه نشي زمونږ عیسایان خفه نشي ابو کلمه نه شویلې او الحمدلله هغه عمران خان چې د کلمې نه شروع وکړه او دا غینه بعد هغه 15 منټه د نبی علی السلام صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت باندې خبره وکړه دا غینه بعد هغه په دهشتګردۍ خبره وکړه دا غینه بعد هغه په فلسطین او په کشمیر باندې خبره وکړه دا غینه بعد هغه په ماحولیات باندې خبره وکړه دا غینه بعد هغه په د دنیا د امن خبره وکړه چې په دنیا کې به امن څنګه راځي عمران خان دې تقریر ونه کړو چې هغه پرچی وته پراته و لګیا و څنګه چې بابا فضل الرحمن د پرچی د لیډران چې کله بیا راغونه وره پر خطا شي پرچانی له بدل شي نو بیا وتی بوتی وای نو عمران خان د پرچان نه خطاب نه کو عمران خان خلکو په دې دغه ورېدو چې دا خو د دنیا یو غټ مفکر دی د دنیا یو غټ سکالر دی او دنیا ته د دې مسایلو سلوشن خو د دنیا ته د دې مسایلو حل خو چیرې دا امن به څنګه راځي په دې ټوله دنیا کې به امن سره راځي او دا امن د څه سره تړلی دی نو ټوټلی د ټولې دنیا د یهود او د نسوارو مایند چینج کړو په یو سپیچ باندې د 56 منټ په تقریر باندې او تاسو ټول د پته ستاسو خلک بهر ناسي چې مخکې د پاکستانیانو د ورسیزو سره عزت کېدو او نن هلته کې د ورسیزو د عمران خان د وجې نه کم عزت کېږي نو دوستانو هغه په یو ان اسمبلی کې او هغه د مودي د کپړې وختي چې کوم د پاکستان ازادي دشمن دی او بیا هغه دا خبره کوي پرون نه په زوم دا خبره وکړه چې کم از کم 1 کروڑ کسان چې دی دا په کشمیر کې قید دي د یو کال نه او په 13 کې ویلو او دا مثال ولوم ورکړو چې کدونه زناور په انګلند کې او په امریکا کې او په یورپ کې چا قید کړه نو چې تاسو خلک بس کوئ دا خو انسانان دي نو دوستانو د ټولې دنیا مایند چینج کو دا غي د وجنه چې د نبی علی السلام په شان کې کمی ګستاخاني کیږي ما دا وایي دغه مذهبي پالټو دغه طرف ته دونه اپروچ شته چې هغه دا خبره وکړي او کوي اپروچ می بیا کولم نشي یریږي ولې هغه پرچی ورکړل کېږي چې دا پرچی به د دین علاوه ته خپل دماغونه د خپل سوچ نه بس نه وي نو دوستانو پاګې باندې د عمران خان د نبی علی السلام په محبت کې چې نبی علی السلام هغه ذات ته چې هغه د ټول دنیا لپاره رحمت للعالمین دی او هغه د ټول انسانیت لپاره رحمت للعالمین را لېږلی شوی دی نو په هغې چې تاسو د ده په شان کې څوک ګستاخاني کوي که هغه په سویډن کې که هغه په ناروې کې په دې کې مسلمانانو ته تکلیف رسي وی تاسو قوانین پاس کوي ټولو ملکونو ته یې وایي چې آینده څوک داسې نه کوي او تاسو ته پته ده په انګلینډ کې قانون جوړ شوی دی د اسمبلی نه پاس شوی دی چې چا هم د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه نو هغه سړی به واجب السزا وي نو دوستانو دا هغه د لیډر نښي چې هغه قوم له نه پوره دنیا ته یوه لاره ښیي چې امن به په دې راځي چې تو زما د نبي په شان کې ګستاخي کوې زه ستا په مذهب باندې تنقید کومه نو په دنیا کې به څه امن نشي راتلی په دې وجه باندې په دنیا کې امن نو زه تاسو ته وایم دوستانو چې هغه لیډر دی چې د ټولې دنیا د مسلمانانو نه د امن پسند ملکونو او د امن پسند عوامو په عمران خان باندې نظر دی چې یاره انشاءالله دا انسان به د الله په حکم باندې په دې ټوله دنیا کې امن او سلامتي راولي انشاءالله نو هغه ته موږ د هغه لیډر پیروکار یو موږ د هغه لیډر کارکنان یو چې هغه موږ ته دا وایي چې قوم ته به دروغ نه وایي قوم ته به صفا او رښتیا خبرې کوئ قوم ته چې زموږ د هغه سره میټینګ وي هغه راشي زموږ کابینټ سره کښېني
زمونږ ممبرانو سره کېني د ټولو نه اول د هغه دا خبره مونږ ته نه وي چې ډاکټر صاحب ته ماته ووایه چې ستا محکمې حکومت له څونه پیسې وګټلې د هغه دا سوچ نه دی دوستانه زمان دا تپوس کوي ما نه دا تپوس کوي د هرې محکمې نه دا تپوس کوي چې ما ته ووایه چې تاسو غریبو دپاره څه وکړه د خپلې محکمې د لاندې تاسو د نوجوانانو دپاره د روزګار څونه موقعې پیدا کړې زموږ نه د دې تپوس کوي دا نه کوي چېرې تا ماله څونه پیسې وګټلې تا ماله مطلب دا دی حکومت له څونه پیسې راوړه هغه وایي چې تاسو غریب له څه وکړئ د ټولو نه والله تاسو چې د هغه په کابینټ کې خبرې واورئ تاسو دویم چې د سخت نه سختترین د هغه مخالف چې که نه هغه هم د عمران خان بیا مخالفت ونه کړي چې هغه د غریبو خلکو لپاره څونه موږ سره رزق نه کوي زموږ سره په موږ باندې فرش راځي چې یاره تاسو په محکمو کې جوابونه راوباسئ تاسو د غریبو خلکو لپاره څه وکئ نو تاسو موږ د هغه لیډر کارکونان یو نو انشاءالله موږ به تاسو نه مایوسه کوو چې څومره تاسو عوام یئ تاسو به مونږ بالکل نه مایوسه کوو ستاسو څونه کارونه چې په پرایورټي بیس باندې به کېږي او انشاءالله ستاسو په مشورت باندې به کېږي دا چې څومره خلک ناست دي دا هیومینټي ارګنایزیشن والا زموږ ملګري ناست دي ناظم صاحب ناست دی زه هغه شکریا ادا کوم چې د ترقۍ په کار کې هغه همیشه وړاندې د دې خلکو سره نو انشاءالله چې څومره تاسو که په پی ټي آی کې یئ او که نه یئ تاسو له به د ترقۍ کار کېږي که د چا یوه سترګه جاړي او که یوه خاندي انشاءالله غالګۍ به د ترقۍ نه پاتې کېږي دلته به د ترقۍ کار کېږي او یوازې په غالګي کې نه په دې ټول سواد کې به کېږي په دې ټوله حلقه کې به کېږي انشاءالله نو تاسو به مونږ مایوسه کوو نه ستاسو چې څه مسلې دا ستاسو چې څومره زما سره په سټیج باندې دا ملګري ولاړ دي دا ستاسو نمایندګي کوي دا ستاسو مشري کوي دا ستاسو پیغام مونږ ته رارسوي او که فرض کا تاسو وایئ نو زوم تاسو ته 24 ګنټې اویلیبل یم په موبایل هم اویلیبل یم دا 2 ورځې زمونږ ستاسو دپاره یي سره د دې ایم پي توب سره د منسټرۍ دا 2 ورځې مونږ تاسو سره په هفته کې په حجره کې ناست په غم خادۍ کې ستاسو په کلي ترقي یافته کارونو باندې مونږ ګرځو نو انشاءالله تاسو به نه مایوسه کېږئ مونږ سره ډایرکټ هم تاسو رابطې کولی شئ خپل مسایل بیانولی شئ مونږ ستاسو دپاره والله بالله زمونږ هېڅ مقصد نشته زمونږ والله که نور څه مقصد دي زمونږ مقصد خدمت خلق دی ولې الله پاک وایي چې څوک زما د انسانانو خدمت وکړي هغو له زه جنت ورکوم والله زمونږ لالچ صرف دغه جنت دی او هغه جنت ستاسو په خدمت میلاویږي